عزتمنو ټول حقیقت معلوم شولو چې نیلم ګل خپل خاوند اخر ولې طلاق ورکولو. راځئ مینهواله موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې مراد یې د نیلم ګل خاوند څه ویلي دي. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نیلم ګل ته خپل خاوند اخر په څه خبره باندې طلاق ورکړی و. ټول حقیقت معلوم شولو. خاوند په خپله باندې ټول حقیقت د خپلې ښځې بیان کو او ویې چې نیلم ګل ما په دغه خبره باندې طلاق ورکړی دی چې نیلم ګل به زما خبره نه منله چې ما به ورته یو کار وویلی نو دی به ما ته انکار وکړي. نو زه بیا مجبوره شم چې فاطمه ګل سره مې لینډین واغستلو او هغه مې ځان ته خوښه کړه او هغه مې دومره راضي کړله ما سره د نکاح دپاره تیاره شوه. خو چېرې ما سره نیلم ګل د زړه نه مینه وه او د زړه نه مې ورسره زما مینه وه او د دې وې نو ما هېڅکله داسې کار نه شو کولی ځکه چې ښځه او خاوند خپلو کې یو بل سره مینه وي نو بیا خاوند داسې قدم هېڅکله نه شي اوچتولی. مینهوالې مراد د دغې خبرې نه نیلم ګل ته طلاق ورکړی دی. نیلم ګل به د مراد خبره نه منله. هغه بیا د دغې د وجې نه بیا مې ښځې سره نکاح وتړه او نیلم ګل یې پرېښودله. مینهواله زموږ د سره د نن ورځې تر د دې پورې معلومات د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلې نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.